شو الہ العالمین طاقت دسے ورکڑے دا خدا چاچی دا عشق و محبت و مدرسہ کی درس نہ دے ویلے او دا طول عمر پا قاضی و حمداللہ کی تیر کی او پا دی ظاہر بین مولیان او ظاہری فنون کی او دا عشق دا مدرسین نا خبر وینو دے مسئلین انکار کئی و شاعر وی عشق یودا سے سبق نہ دے چے حاصل شی دا مکتبہ مکتب ہار دا مذہب وائی عشق سیوارے دا مذہب اچھا دا عاشقانو پا مدرسوں کی درسون ہوئے نو دا سی اولیاء دی چے اولیاء خبرین دا غی مریدانو دا ویخی پا حالت کی پا کرات و مرات و دا سید الکائنات دیدار کرے لے دی دا پارا سر آوازمات کی خیر کے بے بیانوں نو مبارک علیہ السلام راضی پیغام لیگی دا سادات کرام ناستی زمون شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم المحقق النابغہ غلام حضرت غلام شہید رحمت اللہ علیہ تا دا مدینی منورین ایودا سی سڑی چاگا شیخ صاحب لیدر امنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرائی یارا صاحبہ کتا سکی ناستا کنو دا ناستا والا پری دے دی لسو تو منٹو دا پارا دا ناستا بیخی مودری کدا چا سا پکارا می ورکوی بس لکینے جدا مجلس رونک برقرار کینا بچے تم کینا ناشقانو چه سوک مدینی منوری تنار شنو راغت طرز دی چه کلا جانان مبارک نرازی نو آخر اشپا رسول اکرم علیہ السلام خواتا کئی بس دا عاشقانو دا مذہب دیم اول تا نجودے دیر اگرانم دیوئی ما دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخواہ کی شپک گولا چی آخر شپک دا دل تکوم و تنتظم وچی سنگا مسترگی وراغی عقائد و جہان مبارک راتا بخوب کی رازی ما تاوئی چی وطن تروانی میں قربان روانی خوبیا برازم پچوکیزم وی ما تاوئی چی نارشی بی خور تنارشا او غلام حضرت غلام تا پینز پیری زما سلام ہویا او اغتا ہوا چکل تپا ما درود وی نپدی درود کی زما اولادم یاد ہوا نچتوی چی صلی اللہ علیہ وسلم نتسی ویا چی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما اولاد پک یاد ہوا مبارک علیہ السلام باندې خپل بچی ډیر ګران دي زما اولاد پکې یاد نو دا ممکن دی قیامت پورې بدا ترتیبی دا قید جهان مبارک چې دنیا نه پرده شه صحابه ته وقتن فوقتن خبرداري ورکول لکه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ چې په بارډر باندې دی او خوب ویني او مبارک علیہ السلام په جلدی کې دی قربان چرته په جلدی رواني وایزم د صدیق اکبر صاحب جنازه تروانی دا وقتاً فوقتاً راضی واقعہ بدر توکم ما چکم موجود دا دی اثبات پا مشیو دا مبارک علیہ السلام دا اولاد قدر بمتی ثابت یو مورخ تاریخ لکی عربی زبان کی بشر القعیب فی لقاء الحبیب پدی کی واقعہ ذکر کئی چی دا عراق یو اسیدن کے عاشقو حج تروان شو وردی واقعین بزدو نتیجی در تا خسکو حج تروان شو زم حج دا بیت اللہ شریف و جکل حرم تا داخل شو دا بیت اللہ شریف توافیو کو صفا مروایو کا او کل احکامات و نفارق شو او دا مدینی منوری پا طرف باندے روانی گنو پلارا باندے ری ملگور توائی چه ملگرو تاسو کله د سید الکائنات د روزی مبارک سلام وکړو ما تمی ساری گئی واپس زئی زبدیز المدینه منوره کې ډېر ورځې تیروم دیزل بډیر شپې سبا کو تاسو زئی نا عاشق چې مدینه منوره کې لومبۍ ورځ تیره شپه راځي د شپې ورته سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم خوب کې تشریف وروړي مبارک ورطا دیدن ورکی ورطا وی اے فلانیا نا عراق مجوسی پی جنی فلانی
دی ورته قربان پیژنم هوای بیا لاړ شه او دغه مجوسی ته زما سلام ووایه او ده ته ووایه چې ستا په حق کې کومه دعا غوښتلې شوې وه هغه ستا حق کې قبوله شوې ده دی سبا راپاڅېد چې راپاڅېد نو بیا مدینې منورې نه زړه نه کېږي ورځ تېره شوه بیا شپه راځي چې څنګه سترګې ورغی بیا ورته سید الکائنات صلی الله علیه و وسلم تشریف راوړي ورته وایي تا ته ما څه ووایي چې لاړ شه د عراق مجوسي ته زما سلام وکړه او هغه ته ووایه چې ستا په حق کې هغه دعا قبوله شوې ده دی چې بیا پاسېده نو بیا مدینې منورې نه زړه نه کېږي دا کم صاحبان مبارکان تللي دي او څوک چې دا په دې زړه کې دلته د مینې د سکروټې داسې لمبې نیسي که نه نو که دا سکروټې وي نو هلته لمبه شي نو بیا زړه نه کېږي که چې په دې دویم ځل تېر کال لاړم ما به یو سحر سلام کولو مبارک علیه السلام ته به لاړم یا قربان راغلم او بیا به ورځ کې نه تلم حیا به راتله خو چې ماخوستن به تلم نو بیا به ورغلم مې قربان زم خو سحر به بیا راځم نو دا ملګري به ما سره ما به یوازې تلم ما څوک نه بوتلم دا 2 کاله چې زه لاړم یوازې به تلم معیار خو دا بعضې شیخانو نه بیا در باندې داسې اعتراضونه وکړي چې د کفر کندې ته دې وغورځي مونږ خو ذوقي نو ما به چې ماخوستن نه بعد بس خبره ده وبې کم نو ما به دا پیزار وایست او د مدینې منورې کله په یو کوڅه کله په بله کوڅه مې جانان مبارک به دلته ګرځېدلی او کله به قبا شریف سره راتاو شم کله به پیدل مسجد جمعې ته کله قبلتین ته هسې به تاوېدم راتاوېدم نو د شپې به زما ډیوټي دا وه چې زه به د مدینې منورې کوڅو کې ګرځېدم دا خو د امن ښار دی خطر هم نشته چې ټوپکې ته ماچې ځان پسې وګرځو د جانان مېلماني وو جانان پوه شه او کار یې پوه شه خو ارمان مې دا و چې دې کوڅو کې وګرځم او دا خو مو اوس نو چې دا خپې په سر وتړلو نو دا د زړه نه کېده چې درېیمه شپه راځي مبارک علیه السلام ورته جدي امر کوي چې سبا ایثار نه شي لاړ شه او مجوسي ته داسې ووایه دی چې راپاڅېده په سهار را روانېږي یې خو زړه دا و چې دلته به ډېر وخت تېر چې را روان شو مزل کوي عراق ته راغی د مجوسي خوا ته چې زړه کې سوچ کوي چې دا مجوسي خو ډېر سخت دی اسې نه زه ورته یم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم د نبي علیه السلام بې ادبي ونه کړي راځه ځان به ورته نه ښیمه چې لاړو د مجوسي په کور کې واده تېر شوی ډېر مېلمانو ګڼه وه دې غرمې نه ناست دی ماخوستن شو ناست دی چې کله به دې یوازې شي خو چې د ماخوستن ټیم شو دا مجوسي ورته وایي راشه ته ډېر وخت نه ناست دی څه کار دی زه ستړی یم زه آرام کوم دی ورته رانږدې شو ورته وایي زه د چا د طرف نه قاصد او استازی راغلی یم پیغام مې راوړی دی وایي څه شي پیغام دې راوړی چا طرف نه راغلی ورته وایي انا رسول الله الیک وایي زه تا ته د رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم د طرف نه استازی راغلی یم مجوسی زړه خو نرم و مخکې نه واقعات یې رشوي وه مجوسی ورته وایي ډېر بهترین استازی او ډېر بهترین چا د طرف نه راغلی څه پیغام دې راوړی دی ورته وایي 3 شپې راته مسلسل نبي علیه السلام مبارک په خوب کې راغی ما ته وایي چې دته مې سلام ووایي او بیا ورته ووایه چې ستا په حق کې هغه دعا شوې او قبوله شوې ده مجوسي په سترګو باندې اوښکې راغی او وعلیکم السلام وایي او ډایرک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه دا عاشق ورته وایي ما خو پکې څه پوه کوي سید الکائنات علیه السلام راله 3 شپې خوب کې راځي پیغام راکوي چې ویسه هغه مدینې منورې نه سفر کوم بیا راځم تا په سترګو لړۍ اوښکې راغی کلمه دې ووایي دا څه شي دعا وه دا څه معامله ده ما ته وایي چې یا عاشق ته وایي چې زما په کور کې واده ما ډېرو مالدارو ته او حکومتي خلکو ته او ډېرو خواصو ته مې دعوت کړی او ډېر لوی دعوت و دا تکي به ورې تکېدې سرې کېدې به خلکو به خوړی وایي چې کله د دعوت اخرې ورځ تېره شو نو ماخوستن ستړی وم بره وختم دویم چت ما
وی چې آرام کوم زما د دې کور شاته یو غریبه بیبي اوسېده چې علویه سیده وه د پیغمبر علیه السلام بچی وه وایي دا کړکۍ کولم وه وایي زه ګورم او دا خبرې اورم د یو ماشومه ده او دې مور ته وایي چې مورې 3 شپې 3 ورځې کېږي چې موږ څه خوړلي نه دي الهه نه مې ګیله نشته دی خو دې مجوسي نه مې ګیله راغله چې ای مجوسي 3 شپې کېږي 3 ورځې ته دا تکې ورتې کې نو چې د دې دا بوی زما پوزې ته راشي نو لږ م خستیم نو زړه کې مې ګیله پیدا شي چې زمونږ په دعوت ستا څه کمې ده چې دومره خلک دې دعوت که خو مونږ ته به دې ویلي مجوسي چې دا خبرې اورېدې یکدم یې راکوش شو غلامانو ته وایي څه شته وایه ویل څه راکئ شابئ او په خپله باندې واخېسته او د دې سیدې دروازه یې وواله چې څنګه ورته دا بیبي راووته هغې نه معافي غواړي وایي خفه نه شئ ما قصدن مدن تاسو نه یې پرېښودې د یادو مې وتلي وایي چې څنګه دې ماشومې دا ډوډۍ وخوړه او ګېډه یې مړه شوه وایي لاس یې اوچت کړو دې مجوسي ته دعا کوي ګوره مجوسي دی ښه د سیدانو دې دعا ته ګورئ څومره زور لري مجوسي په حق کې دعا کوي مسلمان هم نه دی یو خو چې ګناهګار مسلمان یا نیک وي مجوسي دی دا سیده دعا کوي چې کله یې ګېډه مړه شوه لاس یې اوچت کوئ یا الله دې مجوسي زمونږ د 3 ورځو لوګه ختمه کا په جنت کې نبی علیہ السلام مبارک سره یا الله زما بابا جان سره په جنت کې ملګری کا چې څنګه دا دعا وکړه دا مجوسي دی عاشق ته اوس کیسه کوي وایي چې څنګه دې ماشومې دا دعا وکړه زما زړه نرم شو سترګو نه مې اوښکې روانې چې واپس راتلم ما زړه کې وخوړه چې دا دعا به اثر لري وایي تا ته چې سید الکائنات وایي چې د ده په حق کې دعا قبوله شوې ده دا د دې ماشومې سید دعا وه چې زما حق کې قبول سنت والجماعت صاحبان مبارکان علماء اہل سنت والجماعت میاں عمر بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد معززو د ویخي په حالت کې هم او د خوب په حالت کې هم دا دیدار ممکن دی خو دې سره لوازمات کې د هغې به د خیال ساتئ نو زما د بیان اوله برخه چې وه نو په دغه جزیه باندې وه نو دې کې د اثبات څه ضرورت نشته د ټول امت په اجماع ده او بیا جلال الدین سیوطي رحمه الله غوندې نور مصنفینو په دې باندې مستقل رسالې او کتب لیکلي دي او دا خو د هر امتي ارمان دی خو هغې ته ځان جوړول غواړي بعضې وخت کې داسې وشي د زړه یو درد راوچت شي او د زړه د آه او درد نه دا ډېر کار ورکوي بیا او دا بعضې وخت کې پټکي سره او ګیرې سره او دې سره هم تعلق نه لري وګورئ د رحمت عالم صلی الله علیه وسلم په حق کې چې بې ادبي وشوه نو څوک راوچت شو غازي المدین شهید ظاهرا خو شریعت پابند نو څومره لوی قرباني ورکړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په حق کې نو بیا داسې اشوخان راوچتېږي یا وګوره غازي ممتاز قادري رحمت الله علیه بچي بیبي نوکري خاندان هر څه یې پیلو کو ګلوي نه کوي ولې دا مینه دې زړه ته کوزه شي از دې عصر کې هم دا امکان لري خو دې ته به ځان جوړې دوه لارې ځان ته خپلې یو د سنتو پابندي د سنتو پابندي مبارک علیه السلام چې کوم څیز سره مینه کړې د هغې سره مینه وکړه دا مې د بیان اخر جز دی مبارک علیه السلام چې کوم څیز خوښ و هغې سره مینه وکړه مبارک علیه السلام چې کوم څیز بدې شو هغې سره بغض وساته
مدینه منوره په څومره ګرانه وه مدینه منورې سره مینه وساتئ اولاد په ګرانو سیدان مبارک علیه السلام اولاد سره مینه وساتئ صرف په دې خاطر چې د مبارک علیه السلام اولاد دي مبارک په څومره خوشحالي ګوره د ما چې واقع ذکر کا تاسو د عقل سترګو باندې ورته وګورئ کنه نو د یو سید معشومي دعا د مجوسی په حق قبليږي الله ول ایمان ورکړي چې موږ تاسو د سیدانو خدمت کوو نو موږ له الله وی مرتبه نه راکړي ما په دې تجربه کړې ده تجربه چې د سیدانو دعا کې دومره تاثیر دی زما بیبي د پیر بابا رحمت الله علیه په اولاد کې ده ما سره خکور کې ده نو سیدانو یو ما ته خدای دا سیدان د سره په غاړه کړی دي او په دې د خدای شکر وباسم زه ورکوټه او ماشوم دا خبره ما بیا کړو بخیلی به مې کول کله به مې کور کې یو لو خیمات کو کله بل والد سے بنا وستم باچا سے مبارک تا تاروز ابی باچا سے مبارک او دا زوړ مسجد دا خون بابا رحمت الله علیه دا غزه کې ما ته اوسم یاد شي مبارک تازه پکیره باندې نکریزه لګولې وي او دلته کې دا کالر کې تور تارونه د ستیرو نو ما ته وایي چې بیا خو بورانه نه کې چې دمه زه خو زغلې ماشوم ما ته خپل کولو کوم مبارک دی خپل نه سلاړ راوښته ما ته خپل کې مساغه د سیدانو نظر او غلعاب نو که طالبان سره مدرسه کې وګورئ نو ډیر به سیدانی کم بغیر سیدان سبحان الله که مدرسین سره وګورئ کده سي چرته مجلس باندې سفر باندې لاړ شم نو که څوک به ملمکینو اتفاقا د سید ملمکیګم بیبي مخدای سید را کرا نو ما دا ذاتی تجربه کړې ده چې دومره تیزه دعا لري چې معمولی لاس زه ورته کله ناکله چې څه مشکل راته پیښ شي ورته یم زه ستا خو بابا جان دی مونږ خو جرأت نشو کولی ته خو کولی شي ته خو په نیکه ناست کولی شي که زه پرې نه شم کولی مونږ خو ملنګان یو خادمین د دین یو مونږ به هم ښه ثمرې راکوي خو تی خو نوسی په زور تې وغواړه ستا نیکه دې ویلی شي ورته یاره داسې تاثیر ولري چې لاس اوچت دي چې دعا کوو د دې صاحبانو د سیدانو ډېر قدر کوئ که دلته سیدان وي که دا بیا دا شاخونه لري زمونږ ستاسو په دې علاقو باندې په کویټه باندې په دې کویټه طرفونو باندې ګیلاني سیدان ډېر دي د لوی ځوان رحمت الله علیه اولاد د سوات په سیمه باندې بیا ترمذي سیدان دي د حضرت پیر بابا رحمت الله علیه اولاد په آباد دي عزیز و مقصد پیدا چې لوازماتو نه یو د سنتو کامله پابندي مبارک علیه السلام ګیره خوښوه دا د ځوانانو ښایست دی په دې ځوان ښایسته ښکاري دې ګلانو ته وګورئ دا مخامخ چې مشایخ ناست دي څومره ښایسته ښکاري خوند کوي که نه کوي دې ګیرو ته وګورئ دې مخ نورانیت ته وګورئ دا ګیره د انسان ښایست دی په دې نیت وساته چې مبارک علیه السلام سنت دي ته ګوره ته پې غیرت وکړه چې په تا غیرت کوي که نه کوي غیرت غواړي زلفې د مبارک علیه السلام سنتي پټکې سنتي نو د سنتو کامل اتباع دا به تا د نبي علیه السلام محبت ته رسوي دویم درود شریف په زبان باندې ډېر وایي درود تاج ویا درود لکی ویا مستغاث ویا عارفین ویا درود ناریه ویا درود ابراهیم ویا صلوات سلام ویا چې کوم درود وای خو درود شریف دیر ویا سید الکائنات علیه السلام بدر د درود په برکت باندې خپل دیدن درکړي او لږ غیرت بس دا یو واقعا دا په ګل مبارک تړالی کوم طولانی دا خود مبارک تیڑالے کوما چې دا ګیلانی ساداتو نه دی دلته نور سادات دي دا به د غیرت په باب باندې دی ټول د سوکنو خلکو ته چې غیرت ډېر لوی څیز دی او لږ غیرت په سید الکائنات دا مه وایه چې ما غیرت وکړو ما مثال بچی مې وفات شو یا شهید شو یا فلان تاسو ګورئ غورس اولیاء د نجیب خلق دي د مټې د ځمکې اوسېدونکي لوی مجاهد کبیر پیری طریقت رهبر شریعت ولی کامل ابو صالح محمد لال الرحمن حفظه الله یرا غورس لاړم دي حوصلې ته حیرانم میلاد شریف کې مې بیانو
درې بچي په خپلو لاسونو باندې خښ کړه، درې زامن. یو یې په باړه کې شهید شو، دویم په مردان کې، دریم په مردان کې. درې زلمي بچي او په میلاد شریف کې چې ما مخ ته وکته، مسکا ته وکته، مې د چا د بچي د شهادت کې څلورمه ورځ دی، هغه د میلاد مناوی او داسې د ناستې عاشقان داسې خلک بس عاشقانو هر څه له وکړي دي. هغه یې وایي چې څه دي بس په مبارک قربان دي. مخکې نه پښتانه وایي چې وخان ساتي نو دروازې بدنګې ساتي. تاسو عاشقان یې وتیئ، موږ وتیو چې موږ به د سید الکائنات د دین خدمت کوو. زندان به راځي، شهادتونه به راځي، د بچو قرباني به راځي، د مال قرباني به راځي، خو سید الکائنات په دین باندې به غیرت کوو انشاءالله. دا د یو واقعه ما بار بار کړې ده، خو دا به ګل مبارک تړالی کوم. دا شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ تصنیف تے بیروتی چاپ 242 صفحہ دا کتاب دا شیخ ابن تیمیہ بھارت کی لکلے دے چاگت وہ مسئلے ڈیر خطرناک وی تفرداتی یو خطرناک مسئلے دا کڑی وا چی سوک دا خپل علاقین روان شی چیزد نبی علیہ السلام روزی تزم وی دا سفر حرام. نو دا په مقابله کې روچت شو شیخ تقی الدین سبکی رحمت الله علیه، هغه په مستقل رساله ولیکله شفاء السقام، او پاغي کې تاسو څنګه لري او زه په دې روایت ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام مبارک روزه تدل سفر کول دا باعث د ثواب دی. او بیا روایت وروړي من زار قبري وجبت له شفاعتي. مبارک علیہ السلام فرمای څوک چې زما قبر ته راشي او سلام وکي، زما د روزه سلام په نیت باندې راشي، زه به د شفاعت خامخا. بس کار نه دی. نو دا د تفردات ډیرو، نو بیا د په مقابله کې یو کتاب د وسیلې او د استغاثې په مسله چې مبارک علیه السلام تعالی دا طاقت ورکړی دی چې هغه په یو ټیم متعددو ځایونو ته حضور کولی شي. نو د پیدا مستقل رساله ولیکه، علما رونه دې ځان ته پیدا کړي عربي زبان کې، نوم یې دی شواهد الحق فی الاستغاثة بسید الخلق. دا واقعه ذکر کوي چې یو مملکت کې یو باچاو، نو باچیانی امور کارونه به زیات شي او رسلم شو نه دی وزیر ته وایي چې وزیره زړه مې ډېر تنګ شوی دی او د چکر تنظیم راته برابر کا. وزیر لګیا دی فوجیان او عسکر او د ځنګل تنظیم کوي چې باچا ښکار ته وباسو چې ټول تنظیم برابر کا. باچا راووتو خو خپل محل نه بار شو، د عوام او آبادیانو ته راغی. په یو دکاندار نظر پریوته، یو ښایسته حسین او جمیله جنۍ ورسره ناسته. د باچا یو نظر کتلو عاشق کېدلو. دکه ځای نه واپس کېږي، وزیر ته وایي محل ته بیا ځو. وزیر ورته وایي باچا سلامت شویم، ورځ د زه لګیم انتظامات کوم، تا ویې زړه مې تنګ دی چکر وایي با نور چکرونه مې په زړه باندې نه ځایږي، زه چوڅو. واپس محل ته لاړو. په محل کې دی وزیر ته وایي راشه کوم دکان نه چې زه واپس شوم هغه دکاندار نه راشه. هغه ته ووایه چې تا سره دا جنۍ ناسته ده، دا ستا په رشته کې څه ده. که دی وایي چې زما څه نه ده واپس راځه، نور ورته څه مه وایه. او که دی وایي چې زما لور ده، دویم تپوس یې وکړه چې په نکاح دې ورکړې ده که نه. که دی وایي ما ورکړې ده واپس راځه، که دی وایي ما نه ده ورکړې ورته ووایه چې باچا رالېږلی یم او ستا لور باچا په نکاح ووایه. راغی دکاندار ته وایي چې دا تا سره ماش جنۍ ناسته ده څه ده؟ وایي دا مې لور ده. وایي په نکاح دې ورکړې ده؟ وایي نه. وایي باچا رالېږلی یم چې دا په نکاح راکړه. دې پوه شو چې زه خو غریب سړی یم، که انکار وکړم فایده نه لري. ورې کوه جنۍ چې په نکاح ورکړه، باچا ورځې شپې تېروي، خوشحاله دی. ولې دا ښایسته هم ده، تقوادار هم ده، او یو ښایست او تقوا سره رښتونې عاشقه د سید الکائنات علیه السلام. د دې باچا په مینه راځي. یو ورځ یو تاج راواښتو، ډېر قیمتي تاج، ملغلرې پرې لګېدلې وې، دومره قیمتي و که یو ملغلره دې ترې نه خرڅه کړه نو د علاقې مالداره سړی جوړېږي، نور تاج او ملغلرې خو دا پرېږده. نو دی راواښتو، د خپلې بیبي ته یې په تحفه کې ورکړو چې بیبي کله ناکله یې په سره وه او زما مخې ته راځه. دی به کله ناکله په سر وړه، ښایست به یې نور هم سیوا کېده. یو ورځ باچا په دربار کې دی، دا په کور کې ناسته ده محل.
یو سوالګر راځي دروازه کې پوچت आवाज سوال کوي من يتغالى في محبة النبي يتغالى النبي في شفاعته له ترجمه داسې ده وای چې قیمتي نه قیمتي سیز د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په محبت ما تراکو نبی علیہ السلام مبارک به قیامت په ورځ خامخا شفاعت کوي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد النبی دا مبارک خواشوقه ممکن ناکله لګه خرچو کړو موږ جوړو موږ ډیره غټه تورو ګوره د کور خاوند ته ګوره د هر کال مجلس کې تقریبا شپږم کال د خوش اعظم په یوازې دا خرچې کې دا دومره سنگار او خایس او دا علما او مشایخ او سادات کرام مینه ده وګوره چې کله د محبت باب راشي نو دولت خو ورکوټه سیز دی سړی خپل ځان هم پیتیږي جدي عاشق داور نو دې زړه کې وی چې زب په خپل محل کې قیمتي نه قیمتي سیز دي سوالګری ته وسور کو تا نه چې 50 روپۍ ورته ور 10 روپۍ ورته ور او 10 کنزل امورته سوالګری چې در تراشي دي کې اولیا ګرځي ګوره ښا خضر علی السلام هر چا سره په جون کې یو ځل سړی مشي کوي دانی چې هغه در تر مخامخ شو ته ورته دوه کنزل کې حالات پښ څنګه په سزینه 10 روپۍ ورکه کني راټای ما سوالګری ما راټای دیوی چې قیمتي نه قیمتي سیس به ورکوم په تاج نظر پریوتو تردد پکې نه کوي شک نه کوي راوایشتو دی غلام ته وی وینځي ته چې دا وی سو دی سوالګری ته د نبی له سلام په محبت ورکړه او سوچو چې یو ملګری خرڅ کې د علاقې ملګری جوړېږي نو دا نوم تاج به څومره قیمتي او یو شعر باندې ورته ورکړي تاج ورکو سوالګری لاړو دا خو دیو بل شو باچا سورځي تیر شوې دی بیبي ته وای جوړ ورځي کېږي تا تاج نه دی په سر کړ دا بیبي ورته وای خاوند می دروغ درته نشم ویلې خاوند داسې سوالګری راغلی او د مبارک علیه السلام نوم یې واخیسته هغه قیمتي تاج ما هغه سوالګري ته ورکو خاوند ورته ښه په دې دومره محل کې تا ته زر او دولت او دینار او درهم نه ښکارېده چې تا زما د میراث تاج ورکه ورته بس یو دوه درې ډارې کې ورته طلاق ورکو وینځو ته وایي زړې جامې ورته واچوئ دا نوې ته وباسئ او چاړې راواچته او د لاسې دنه پرېږدئ لاسې پرېږده دا غمګین او دلګین روانه د لاسې وینه ساسي طلاق هم ورته میلاو شو جامې هم زړې شوې راووته بهر چې راووته آبادۍ کې پلار ګوري پلار یې نشته چا نه یې تپوس وکړو موږ نه دی لیدلی مزل کوي د علاقې بل سر ته ځي او سره یې وټلو یو بل مشر سپین ږیری هغه ته یې قیصه وکړه هغه ورته وایي زما هم څوک نشته راځه زما لورې ته به دواړه وخت تېرو تکلیف ته اوس مبارک علیه السلام په محبت باندې او په غیرت باندې لاس ته لاړو خاوند ته لاړو دولت ته لاړو محل ته لاړو اوس ګوره مبارک علیه السلام غیرت ته اوس ګوره که نه دا به تاسو سنیانو ته یو ډاډ وي دا واقعه ګورئ چې رستو نشته ورځې تېرېږي دی هوټل ته یو تاجر راغلی دی دا جنۍ د یو کمرې نه بلې ته وړي د ده پې نظر پرېوتو د هوټل والا ته وایي دا دې څه ده وایي لور مې ده یاره وایي زما زړه ته پرېوته پنیکۍ نه راکړي وایي زه به دې تپوس کوم دې ته وایي داسې تاجر دی مالداره دی لویه قافله ده ورسره دولت دی ورسره هغه ورته یې پلاره ورنکړه خو زما به یو شرط وي شرط به مې دا وي چې ما باندې به دلته نکاح نه کړي ما به شام ته بوځي دا د وطن خو شام دی دا تاجر به مې خپل وطن ته بوځي تاجر وی دا خو اسانه د اوښې د پاسه ډوړۍ کې جاوه تیاره شو قیمتي لباس یې ورته واغوندلو په اوښه کېناسته سفر کوي خو چې شام ته 3 میله مسافه پاتې شوه د دې په بیبي په زړه کې درد راوچت شو چې خدایه د مبارک علیه السلام په محبت ملاس پرېږدی شو خاوند طلاق راکو بیا هم یو سپین ږیري پناه راکه زما خو لاس نشته دا نه چې دا تاجر ما ووینې چې لاس یې نشته زما د نکاح نه انکار ونه کړي څه چل به کوم دی پردي وطن کې په دې غم کې ده په کجاوه باندې دننه په ډولۍ کې سترګې ورغې او چې څنګه سترګې ورغې سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم د
غیرت نه ډک پیغمبر امت سره مینه کوونکی پیغمبر غیرتي پیغمبر مهربانه مشفقه پیغمبر چې خپل عاشقان کله ملامتۍ ته نه ورکوي یوازې نه پرېږدي موږ ځکه ډاډ یو یریږو نه چې مبارک علیه السلام به م یوازې نه پرېږدي زموږ قرباني د هغه په ذات ته موږ به یوازې نه پرېږدي مبارک علیه السلام ورته په خوب کې راځي ورته وایي بچی مه خفه کېږه لاس دې راوړاندې کا چې لاس وړاندې کړي مبارک علیه السلام د خپل زبان نه لعاب راوباسي په خوب کې ورته په لاسونه کوي دا بیبي چې پاڅېده لاس یې روغ رامټې دی لاس چرته لاس کم ځای پرې کړی شوی دی او پرېوتی دی مبارک علیه السلام په خوب کې لاړې ورته لګوي لاس یې روغ رمټ دی دا بیبي چې پاڅېده نو جاړي او په خوله باندې درود شریف راغی صلا سلام دی دا خاوند دی د ټیم ګزمه وي لګیا دی د قافلې ننداره کوي چې څه حالات دي دی ورته غوږ دی خو پوهېږي نه راغی نکای پې وتړله څو ورځې بعد دویم چھت باندې ناست د کوټې دروازې سره سوالګر یې راځي اواز کوي من یتغالی فی محبت النبی یتغالی النبی فی شفاعته له دا بیبي ورته خاونده د مبارک علیه السلام په نوم سوال کړی دی وګوره کور کې کم قیمتي څیزې ورکه دی ورته وایي بیبي چې کم څیز ستا یاد کو زه به ورکوم خدا راته ووایه شام ته چې 3 میله فاصله پاتې وه تا جړل خولې نه دې الفاظ وی دا څه کیسه وه خاوند پرېږده وایي نه ما ته به دا حل وې او سوالګر یې لاندې ولاړ دی اوري دا ورته ټوله کیسه کوي دی ورته وایي ما پېژنې څوک یې وایي خاوند ای خاوند یم زه هغه سوالګر یم چې ستا د محل مخامخ مې سوال کړی او تا تاج را کړی هغې نه ما ملغلره نیمه خرڅه که زه نن د خپل علاقې مالداره سړی یم لاندې نه ورته سوالګر اواز ورکوي وایي زه هغه باچا یم چې کوم باچا تاله طلاق درکړو لاس یې دنه پرېږه تا د سید الکائنات باندې غیرت وکړو تا ته رب ذوالجلال خاوند هم درکړه هر څه درکړه او زه در په در خاورې په سر باندې ګرځم معززو مقصد مې دا خبرې دلته ختموم بیان نچوړ او خلاصه مې دا ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خوب کې یا په ویښه لیدل ممکن دي بعضې عاشقان یې سوال نه کوي ښه ده دا غټې سترګې غواړي ممکن دي خو دا بختورې سترګې غواړي که چا لیدلې بشارت دی زیری دی که چا خوب کې لیدلې نبي علیه السلام مبارک به ورته په ویښه دیدن ور عطا کړي د نعمتونو نه لوی نعمت دا د مبارک علیه السلام د مخ دیدن دی نو تاسو درود شریف وظیفه کوي یاره کم از کم چې ډېر نه شی ویلی دا 1000 پیرې خو وایي اړیر چې نه شی ویلی 1000 پیرې خو کم از کم درود شریف وایي په ځان لازم کوي چې ما خو ستنو د کېږم دا 1000 پیرې درود پاک خو به وی مبارک علیه السلام د نه خبرېږي او تا ته د دې جواب هم د سلام درکوي ته نه خبرېږي خو هغه مبارک خبرېږي او تا ته سلام جواب درکوي او خوشحالېږي چې ته پې درود وی نو درود شریف وایي د سنتو پابندي کوئ الہ العالمین دی د دې کور د خاوند د میلاد شریف خپل در کې قبول او منظور وګرځئ او د دې سادات کرام او مشایخ او علما او مداحین راتک دی الله دې د پاره باعث د خیر او برکت وګرځولې کی مشایخ ان شاء الله دعا کې درود شریف ولولئ